یو ځلې امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې بے تکلف ناست دی. دا پنډه ښکاره ده، پنسبره ده، په دې کې دروازه وټکېدله. وی څوک وی حضرت عمر دی رادن د شیرازي دی. بیا دروازه وټکېدله، څوک دی؟ وی حضرت ابوبکر صدیق دی. وی راځي دی دنده دی کینی. دریم ځل باندې بیا دروازه وټکېدله، وی څوک دی؟ وی حضرت عثمان دی. نو فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم وسوى ثيابه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یو دم نیغ کېناست او خپله پنډه یې هغه پټه کړله. کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړ د کور نه، نو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمائی چې اے د الله رسوله تاسو ناسوئ، تاسو پنډه ښکاره وه. کله چې حضرت ابوبکر صدیق راغی نو تاسو هم هغه شانته ناسوئ. کله چې حضرت عمر راغی تاسو هم هغه شانته ناسوئ. او کله چې حضرت عثمان را دنده شو نو تاسو خپله پنډه پټه کړله، پنسه کته کړه. دا څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اما استحیی من رجل تستحیی منه الملائکه. آیا زه د هغه کس نه ولې حیا نه کومه چې د الله فرشتي د هغه نه حیا کوي؟ نو زه خو به د نه ضرور حیا کومه، ځکه خو ورته ویلی شوي دي چې واصدقهم حیاء عثمان، چې حضرت عثمان په حیا کې ډېر رښتینی دی. دا د شان او مقام دی.